بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ وایو د مړي ترکه چې کوم ده د دې سره کم حقوق متعلق دي. اول دا یې ځکه ترکه وایي څه ته ترکه هغه ته وایي ما ترک المیت چې مړي کم شی پرېښوي، هغه که مکان دی، که جایداد دی، که موټر دی، که پیسې دي، که اسلحه ده، که دکان دی، وینې، که کپړې دي، که ګوټونه دي، چې هر څه دي، دا چې مړي پرېښول د مړي ملکیت وي، بس دا چې دا ترکه ده. دا ګډ به سره جمع کې د دې سبا اول حق چې کوم دی د ترکې د میت سره چې متعلق کېږي هغه دا دی د مړي تجهیز او تکفین دی. معنې د مړي کفن چې کوم دی دا به سړی د مړي د مال څخه چې کوم دی هغه به د دې انتظام کوي. او دا رقم که چیرې قبر مفت نه ولو، داسې ځای وي چې هلته مځکه په پیسو اخیستل کېدل، لکه څنګه چې په سند او پنجاب کې ترتیب دی، یا قبر چې کوم دی هغه خلک په پیسو باندې کاږي، خپل خلک یې مقرر وي. نو د قبر او دا رقم د غسل او دا رقم د هغه قبر د کښو دپاره چې کوم خرچه راځي دا به ګرده د مړي د مال څخه اول متعین کې. اول به پیسې د دې کفن دپاره، د قبر دپاره، د مځکې دپاره دا به متعین کې. دا پیسې چې دې راواستلې دا کار دې په وکړي، مړی کفن دې په واستې، قبر دې په وکړي، یا هغه چې کوم انتظامات د قبر سره کېږي هغه دې وکړل، د هغه وروسته تجهیز و تکفین معنا دې په وکړل په هغه خرچه باندې. نو دا یو حق چې کوم دی هغه د ترکې څخه چې کوم دی هغه ولاړی. اول به دا کار چې کوم دی د مړي د مال څخه به د مړي تجهیز او تکفین کوي، کفن به راوړي او قبر او د قبر سره متعلق کوم کارونه دي شرعي هغه به کوي. رواجونه نه، رواجونه او دا رقم رسومات چې کوم دی هغه به د مړي د ترکې څخه نه ادا کوي. دویم حق چې کوم دی مړي چې کوم مال پرېښی دی، دویم لازم کار دا دی چې سړی به کوي هغه به څه کوي، د قرض ادایګي ده. بیا به ته دا پوښتنه کوي چې پر مړي باندې د چا پیسې باندې دي. نو دویم کار چې کوم دی هغه به دا کوي چې پر مړي باندې د چا پیسې باندې ولې د مړي د ترکې څخه چې کوم څه یې پرېښي دي، که ګرد پکې کړل ګرد دي کې پکې ولاړ سي. مثال د دونه پور کړی دی چې پای کې جایداد، موټر او دکانونه، مکان، دا ګرد پکې کړي، نو دا ګرد پکې ولاړ سي. نو دویم د مړي د ترکې سره متعلق حق چې کوم دی هغه د قرض ادایګي ده. د مړي قرض چې کوم دی هغه به دویم شی چې کوم دی هغه به دی ادا کوي دا وارثان. دریم شی چې کوم دی هغه تنفیذ وصایا دی. دریم تنفیذ وصایا څه ته وایي چې مړي یو وصیت کړي چې په ما پسې دونه خیرات وکړي، یا په ما پسې مسجد جوړ کړي، وینې، یا مدرسه جوړه کړي، یا څا وکاږي، وینې، یا دا رقم د مسکینانو دپاره مهمان خانه جوړه کړي، یا یو مکان جوړ کړي، هر څه چې، یا قرآنونه واخلي مدرسې ته یې ورکړي، یا دونه قدر دیګونه پسې راخیرات کړي، دا هر څه چې ولو دا ټول شیان چې کوم دي دا تنفیذ وصایا دریم حق دی. د مړي وصیت چې کوم دی هغه به د ترکې سره ته ادا کوې. نو دا چې کوم دی دا بیا څه به کوې، دا به بیا ګرد مال چې دی راواستي د دې د ثلث چې کوم دی هغه به ادا کېږي، دا نافظېږي، دا د ثلث مال څخه ترکه چې تجهیز و تکفین وسولو، هغه بعد قرض هم ادا سولو، اوس چې کم مال پاته سولو، هر څو چې مال دی، لک دی، دوه دی، لس دی، شل دی، هر څو دی، دا به پر درې حصې باندې کې. په دې کې د درېیمه حصه چې کوم ده هغه باندې به څه وکړې، دا د مړي چې کوم وصیت کړی دی هغه به په هغه کې به صرف کړې. مثال 9,000 روپۍ پاتې شوي یا 9 لکه روپۍ پاتې شوي، په 9 لکه کې چې کوم دی هغه 3 لکه روپۍ چې کوم دی هغه به بیا د چې کوم وصیتونه کړي دي، مدرسه ده، مسجد دی، څا دی، کتابونه دي، قرآن شریفونه دي، ختمونه دي، وینې، دغه پسې بیا څه به وکړې، دا درېیمه حصه د مال به چې شرعي دغه یې کړي هغه کې به یې نافظ کړې، په هغه کې به خرج کړې. او څلورم شی چې کوم دی هغه چې حق متعلق دی د مړي د ترکې سره هغه تقسیم ترکه ده په مابین د وارثانو کې. دا درې حقونه چې دی ادا کړل د مړي د ترکې څخه، د مړي د ترکې څخه دی کفن او قبر او دا کیسې دې هم وکړلې، او دویم قرض دې هم ادا کړي، بیا چې د مال 3 حصې تقسیم کړي، پاکې د یوې ثلث کې د ده نه وصیت نافظ کړي،
د هغه وروسته څلرم حق چې کوم دی هغه دا دی اوس به نه راولړېږي زموږ چې کوم سراج الله را راورسېدو هغه دغه شی تقسیم ترکه به بیا د خپلو وارثانو په مابین کې سره کم تقسیمیږي، معنی د مړي چې کوم وارثان دي هغه موږ بیا وایو. نو څلرم حق چې کوم دی هغه تقسیم ترکه بین الورثه دی. په دا څلور شیان چې مې سر خلاص دا شرعي شیان دي، د دې څخه علاوه نور شیان چې کوم دی هغه لازم نه دي. اوس په دې کې تاسو وګورئ دا څلور شیان چې کوم د زموږ شرعي کتابو د فقه کتابو دا لیکلي دي، دې څخه اخواته نور شی نشته چې اوس تاسو وګورئ په دې کې چې کوم دی هغه د اسقاط ګوټه شته که نشته، په دې کې چې کوم دی هغه د اسقاط ګوټه نشته، وینې اسقاط نشته پکې، او بل چې کوم دی هغه سرخاکي نشته پکې، او دا رقم د پلیو دغه نشته، د خورماو او د کجورو دغه چې کوم دی هغه نه دی پکې ذکر چې تاسو د مړي د مال څخه چې کوم دی هغه کجوري راوړي او دا رقم خورماوي تقسیم کړي یا نوکل تقسیم کړي یا نور چې کوم دی هغه پیسې تقسیم کړي په قبرستان کې، دا یو شی پکې نشته. که چیرې دا شیان پکې تقسیمېدل دا ګر د غیر شرعي شیان دي، ځکه د تجهیز او تکفین، ادایګي قرض، تنفیذ وصایات، تقسیم ترکه، وینې بس دا شیان د مړي دغه سره متعلق دي. دا که چا اسقاط پسې ګرځوي دا چې په خپلو پیسو پسې وګرځوي، وینې که چا خورماوي پسې راوړلې په خپلو پیسو دې راوړي، د مړي د مال څخه د دې شي راوړل دا جایز نه دي، ځکه د مال چې تقسیم شوی د هغه مخکې په دې پسې ته اسقاط د کومه خوا کوې، دا خو مشترک مال دی، د مشترک مال څخه ته اسقاط هم نشي ګرځولی او پسه هم نشي راوستلی، غویی هم نشي راوستلی او پلیو دا شیان خو ګسه نشي راوړلی. او بعضې خلک جاهله څه کوي، هغه د مړي مال چې کوم دی هغه نه تجهیز و تکفین نه قرض ادا سوی او نه وصیت چې هغه نافذ سوی او نه ترکه تقسیم سوی، د هغه مخکې چې کوم دی هغه بس دوی راولاړېږي خپل رواجونه د کوي، لکه ګوره ختمونه سلو، دا ختمونه او دا رقم بل چیز سلو، د اسقاط سلو، او دا رقم درېیمه سوله، اوومه سوله، څلوېښتمه سوله، دغه شیان پسې کوي. دا ګر غیر شرعي شیان دي، دا غیر لازم شیان دي، دا بعضې چې کوم دی هغه د بدعاتو په زمره کې راځي، بعض د رواجو په زمره کې راځي، خو د مړي اصل د ترکې سره چې متعلق دي هغه دا څلور شیان دي: تجهیز و تکفین، پر مړي چې قرض باندې هغه به ادا کوي، د مړي وصیت سلو، او تقسیم ترکه بین الورثه سلو. دغه شیان که چا بیا هم کول پر ټینګو چې زموږ د پلار د نیکه طریقه ده، لکه د بریلویان چې وایي، نو بیا دې وکړي په خپل مال پسې وکړي، دی پوس خدای پوسو، لیکن شرعي شیان نه دي دا. ښه